أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نهم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 31 و 32. پڑھمنی آیت کے یو کافر و غم د چکم جرګه د مکی د مشرکین او د قریشو کې دا د رسول الله خلاف پاره کې ناس هم وو او دا هغه نوم و نظر ابن حارث چونکې د تاجر د مختلفو علاقو ته د تجارت باندې تو نو اهل کتاب سره بملاویدو د هغه کتاب د هغه واقعات د تورات او د انجیل هغه اوریدلی نو دی راغی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله کتاب قرآن به لستو نو دو اوریده به خامخا خلکو نو د خلکو ته وی داسې خو زم ویلی شم دا دی چې سوی څنګه خبرې کوي نو کچری لو نشاء لقلنا مثل هذا کچری زو واړه نو د په شان دی وینا زه هم کول شم ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر دا کیسې د مخکنو خلکو قرآن مجید ته د الله کتاب او د الله وحی ته د مخکنو خلکو واقعات او کیسې وي ایسوم دې کې نشته او کوم غواړو د موږ مستا په شان دی وایو دا سناشنا خبره نه ده علن کے قرآن در روز در قیامت پورے اللہ تعالی خلقو لے چیلنج ورکړی دی چې زئی مړنی شي راجم شي ټول لاجم شي او تاسو خو سکه دا پیریان رمضان سره کوي او شریک باندې کینی اول وی یو صورت وروړي الله به نشي راوړي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله وی کو چې انسانان او پیریان په شریک راجم شوکی او د دې قرآن مثل وروړي نو الله وی کو د دې یو بل مددگار جوړو شي به نشي وروړي بیا ول به توري چیلنج ورکي وی زئی صورت خلل خبره د قرآن مثل خلل خبره یو صورت